بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بخښونکی او مهربان دی. قدرمنو د مهال زه په ډسټرک اورکزۍ کلی بازار کې موجود یم او نن زمونږ د پروګرام چې کوم موضوع دی هغه مهنګایي دی. موجوده چې کوم حکومت دی دی نه د ډسټرک اورکزۍ خلکو ډېره غټه توقع ساتله او د مهال زمونږ سره په دې کلی کې یو ملګری موجود دی. دی نه به تپوس وکړو چې موجوده حکومت دی او مهنګایي په حوالې سره باندې څه نظر لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا سید حاذق علی شاه زه د عوامي نېشنل پارټي یو کارکون یم. نو د دې پی ټی آی حکومت چې کوم خلکو ورته خاص کر مو ورګزو والا ډېر شوق سره ورته ووټ ورکړو او دوی نارام به لګوله چې انشاءالله تبدیلي به راسي. خو هغه تبدیلي مو ولیده خو مو تبدیلي بل شکل کې ولیده. کومه تبدیلي نه خلکو امید و ټول دغه اپوزیټ خبرې وشوې. مهنګایي زیاته شوه او د ویټا کوم ټسټونه وي هغه په خرڅېدو شولو یا نورې کومې محکمو سره څو ورځې مخکې ته ټسټونه شوي دي هغه ټول خرڅېږي. رشوت هم شوی. ایم پی ای اکثر زه دفترو ته ځم هغه ته سره نوکري ډایرکټ خبره کوي چې څنګه ټماټر خرڅېږي. نور د مهنګایي سبزي ګرانه شوه اوړه ګران شو. دا خو هره ورځ تاسو په فیسبوک باندې کسو 2007 کې شروع شوی دی او نن 2021 دی. د هغې نه او تر نن پورې په مهنګۍ کې څومره بدلون راغلی په نرخونو کې؟ ما کله د دوکانه وشول هغه ټایم اوړو بوري یې په 11-1200 باندې اوس اوړو بوري یې په 5000 5,500 باندې کېږي. چینی بوري یې په 900-1000 باندې اوس چینی بوري یې 4000 4,500 باندې کېږي. یعنې هر یو شي کې تبدیلي راغلی دی. که اوړه دي که چینی دی که غوړي دي. داسې غوړي 900 1000 1100 باندې اوس تقریبا 4000 ته رسېدلی دي. اوس بیا ښه شو تقریبا 3000 ته راولو خو مهنګایي کمیږي نه. دا وجه موږ ته پته نه لګېږي دا څه وجه دی. هوټل د خپل دی؟ نه د مالک والا مالک دی. په تنخوا باندې کار کوي دلته. مخکې روټۍ په څو وه او نن په څو دی؟ او مخکې لکه مخکې هم په لاس وه اوس هم په لاس دی. دې کې خلک غریب دي اوس لږه ګرانه کې بس بیا خلک نه خوري. مهنګایي بیا کم سر نه راغله. مخکې هم په 10 روپۍ روټۍ وه او نن هم دی. مهنګایي د څه دی؟ پی ټی آی کې راغله او تېر هم په 10 روپۍ وه او پی ټی آی کې هم په 10 دی. مهنګایي بیا کم ځای نه راغله؟ مهنګایي هم دې ځای نه راغله که مخکې غنه مخکې خو دا په اسانه وه هر شی اساني وه. دې وجې نه اوس دا هر شی ګران چې اوس دی چې موږ ریټ واخیږو بیا خو څوک مړي نه خوري. ټول نه اول دا راته ووایه چې اوړ ته چا ته ورکړی دی؟ ما خو وټ ورکړی جواز حسن ته. یعنې پی ټی آی درته سوټ ورکړی دی؟ بلکل. د زموږ پروګرام نن د مهنګایي حوالې سره دی. مخکې حکومتونو کې چې کومه مهنګایي وه او نن په دې حکومت کې دی نو په دې باندې ته څه نظر لرې؟ زه دا نظر لرم چې یو خو مو چې کوم چا ته ووټ ورکړی دی هغه خو مو په دغې لکه ضلع درته وایم په دغې ضلع کې داسې خاص څه کار څه کرامت یې نه دی ادا کړي چې یاره دې داسې کار کړي چې باندې د عوام ورته خوشحال وي. او دویمه خبره کوم مهنګایي طوفان په دغه ځای کې دی په خاص کر د کلی په ایریا کې دلته بل څه ته داسې نه ښکاري. او نمبرې خبره ده چې موږ سره دوې لکې دي. یو اهل سنت توی نه پورې دي اهل شیعه د توی نه راپورې وي. خو د مو چې کومه انتظامیه دی یا د کومو کمیټي دی خو کمیټي دغه شي د خپل حکم کې قبول کړي دي چې یو شی په څومره باندې خرڅېږي هغو ته اجازه شته څه پوښتنه نشته. او دویمه خبره ده چې دلته کې قاچاق او څه چلېږي او پیسې د هغه پوښ اخلي. هغه په اهل سنتو کې پوښ چړېږي او پیسې ورنه کمې اخلي. نو موږ سره ډېر لکه د موجوده حکومت کې څه هېڅ شي پوښتنه نشته. کوم سړی چې چا په لاس کې اقتدار دی بس هغه هر شي باندې قابض دی. او د مو دغې علاقې والا که مثال به درته وایم ته لکه برتي دي د غازي کې کومې برتي کېږي هغه هم په ټول رشوتو باندې کېږي په شپرسو باندې کېږي. داسې نه کېږي چې کوم سړي مزه حق جوړېږي هغه ته خپل حق میلاو شي. جی یعنې د کلی بازار پیروزخیل میله کډ میله د هیډ کوارټر چوک چې کوم مهنګایي دی چې کوم هغه کمیټي دی د هغې کمیټې ته ته څه پیغام ورکوې؟ زه هغې کمیټې ته یم چې د هغو اهل سنتو والا خپله کمیټي دی او د موږ کومه کمیټي دی دا د کوم هلکان د دوی په زیر کنټرول کار څه دی کې د یو انصاف وشي. انصاف سره بوین دلته نشته نو زه به څه ویم چې انصاف وشي. انصاف باندې دوی خلکو ته ووټ ورکړی دی ټول عوام خو یا دا به موږ انصاف وکړي دې څه انصاف وکړه. دا مهنګایي د پاسه نه راغله په دې کې د کمیټې غلطي دی که د موجوده حکومت هم غلطي دی. غریب سړي څه پوښتنه نشته او د خود غلطي د نور خلکو خود غلطي. مخکې مو دا خبره وکړه چې په دغه باندې کوم مسله دی یعنې د چا اقتدار دی هغه ملکان دي
هغه دې ته 100 روپۍ د دکاندارانو طرف نه میلاو شي، خاص کر کسبانو طرف نه ورته میلاو شي. هغه پیسې بیا هغه 2 ازمې کې د لاړ شي تحصیلدار ته یا کوم ډیپټي وي هغه ته ووایي چې یاره ما سره دا کسان دي او دا مو ته شکایت کوي او دا مو ته شی کمره کوي او پلانکۍ کوي ودې پیسې جو منظم کړي وي. جو سیر نه کیلو ته راوړي په افغان باندې ظلم دی او جو ته ورکې پیدا دی ځکه چې هغه کولی نه شي. یاره ډېر پار ته لکه مخکې حکومتونه کوم هغو مهنګي دوره نه وه. لکه 2020 کې تقریبا د 20 کیلو وړه چې کوم وو هغه په 1400 میلاویدو. اوس دی 2000 دی حکومت چې کوم دی دا په 1420 کیلو وړه دي که نه. او مو لکه روزګار نشته، تنخوانې نشته، بل څه نشته او بازارونه دومره لوټ شوي دي مهنګايي وجې نه که نه. څه ساړه چوک بازار ته روځي نه، ښه څه بازار ته څه چوک روځي نه، نو به دکانداران به بس لیني همداسې ناست دي ګرمیو ته او انتظار کوي چې ګاهک په راشي که رانه شي او د مهنګايي دومره اوچته شوې. د مهنګايي په وجې باندې بازارونه خالي شو چوک روځي نه، پیسه شته نه او بالکل حکومت هم بالکل ساره چاته توجه نه ورکوي چې څه شی یا مثال منظور کړي غریب خلک دي که نه. جواد حسین ته تاسو اوټ هم ورکړی دی، د هغه اوټ نه بعد هغه بیا دلته کې د دغو رهنمو د عوام جایزه اخیستې. نو جواد حسین صاحب باندې خو لکه معلومات داسې نشته چې پاسه نه ریټونه اوچت شو او پاسه نه څه نه میلاویږي که نه. نو لاندې ایمنې صاحب څه کوي چې پاسه نه دا حکومت پاسه نه لکه ډېره مهنګي دی څه نه یم پوهې پیسه نشته یا غربت خو داسې غربت خو موږ سره په دې زندګي کې نه لیدلی او ډېر اقتدارونه وشو. موږ لکه 45 سال عمر دی که نه، نو داسې حکومت موږ سره هم نه لیدلی لکه دا اوس کوم دی. قدرمنو نن زموږ پروګرام چې کوم په کلی بازار کې وشو دغه د مهنګايي په حوالې سره و. کله چې د پی ټی آی حکومت راتلو نو یقینا چې دغو خلکو ډېر جذبې سره او ډېر په ښه سوچ باندې د حکومت سالک وکړو. خو له بده مرغه چې هغه کومې نرخنامې ریټونه دي هغه د حد نه زیات شوي دي. که یو اړخ ته مهنګايي زیاته شوه، بل طرف ته په ډسټرک اورکزۍ کې بېروزګاري هم زیاته دی. نو پکار دی موجوده حکومت ته چې دغو سره دغه انصاف وشي او د مهنګايي باندې د لږ شان کابو راولي. ولې چې موجوده حکومت نه او خاص کر ایم پی ای صاحب ایم ان ای صاحب نه عوام ډېر زیات مایوسه شوی دی. قدرمنو زموږ د پروګرام په سر ته رسېږي. کیمرامین وهاب اورګي سره د نه غواړم اجازت د لوی خدای په امان.